یو سړی د الله د پیغمبر د زندګۍ د مختلف ګوشو تذکره کوي، د هغې په نتیجه کې د هغې په ایمان کې اضافه کیږي، او چې په ایمان کې کله اضافه وشي نو دا ایمان به سړی جنت ته بوځي. نو تاسو خوشنصیبه یئ چې تاسو ته الله تبارک وتعالی داسې استادان فراهم کړي دي چې هغې ستاسو د تعلیم سره سره د تزکیې او د تربیت هم اهتمام کوي. ستاسو تعلق د الله او د الله د رسول سره په مختلف طریقو باندې د جوړولو د مضبوطولو کوشش کوي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د قرآن کریم دا آیت مونږ ته دا خبره کوي، کو تاسو دا وایي ټول مسلمانانو ته دا خبره کوي چې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د خلکو ته وایي ان کنتم تحبون الله، کو چرته تاسو ټول د الله تبارک وتعالی سره مینه کول غواړئ وی د هغې مینې کولو لار سوا د دې نه بله نشته، فتبعوني، صرف زما اتباع وکړئ، یحببکم الله، الله تبارک وتعالی به ستاسو سره مینه وکړي. او چې الله ستاسو سره مینه وکړي دا یولنۍ فایده، او دویمه فایده دا ده ویغفر لکم، الله تبارک وتعالی به تاسو ته ستاسو ګناهونه معاف کړي. د آیت نه دا خبره معلومیږي چې الله ته د رسېدلو لار سوا د دې نه بله نشي کېدلی، نه په بل ازم کې شته، نه په بل مذهب کې شته، نه په بل دین کې شته، نه په بل نظام کې شته. چې یو سړی الله ته رسېدل غواړي او د الله په دربار کې مقام حاصلول غواړي، هغه سوا د دې نه بله لار نشته چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع وکړلی شي او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړلی شي. د الله د پیغمبر په موجودګۍ کې او د دې نظام په موجودګۍ کې بل دین هغه کو بدمت دی او هغه کو سکمت دی او هغه کو بل دی او کو بل دی، او کو هغه سرمایه‌دارانه نظام دی او هغه کو سیکولریزم دی او کو کیپیټالیزم دی، کو هر یو نظام دی، په دې هیڅ کې الله ته د رسېدلو ذریعه نشته، صرف اسلام دی. او د دې خبرې دلیل دا دی، یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ډېر لوی صحابي دی او یو ډېر لوی مقام او مرتبه ده، او په دنیا کې ولا الله تبارک وتعالی د جنت خوشخبری ورکړي. هغه یو ځل د تورات تلاوت کاو او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تورات په تلاوت باندې ولیدو، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارکه متغیر شو، رنگ بدل شو، غصې اثرات په نمایش شو، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخاطب شو، الله تبارک وتعالی دې زمونږ او ستاسو په حقیقي معنی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کړي، او داسې مینه پیدا کړي چې هغه مینه موږ او تاسو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې اماده کړي. تشه په خوله باندې ویناګانې کول چې د هغې په نتیجه کې سړی د هغه کارونو نه